نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم یو انسان د جمعې په ورځ باندې جومات ته د ټولو مخکې راغی نو الله رب العزت د انسان ته د یو اوښ د صدقه کولو ثواب ورکوي. یعنې چې کوم یو انسان د جمعې په ورځ باندې د ټولو نه مخکې جومات ته راغی ده ته به الله تعالی د یو اوښ د صدقه کولو ثواب ورکوي. او بیا چې کوم انسان دویم نمبر راغی نو دې انسان ته به الله رب العزت د یوې غوا د صدقه کولو ثواب ورکوي. او بیا چې دریم نمبر کوم یو انسان جومات ته راغی نو دې انسان ته به الله رب العزت د یوې ګډې عمره ثواب ورکوي. او بیا چې څلورم نمبر راغی جومات ته نو دې انسان ته به الله رب العزت د یوې چرګې د صدقې برابر ثواب ورکوي. او چې پنځم نمبر راغی نو دې انسان ته به الله رب العزت د یوې انډې د صدقې ثواب ورکوي. په دې وجه باندې د جمعې په ورځ باندې د ټولو نه مخکې جومات ته راتلل پکار دي. او دغه شان د جمعې په ورځ باندې د درود شریف اهتمام کول پکار دي. کم از کم په هفته کې دا نورې چې څونه ورځې دي په دې باندې انسان خپل ضروریات ټول پوره کوي. خو د جمعې په ورځ باندې د جمعې ورځ چې د خاص د الله تعالی د عبادت لپاره خاص کول پکار دي. زمونږ اکثر کسان وي هره ورځ لګیا یي کارونو له ځي تر دې چې د جمعې په ورځ باندې ځي کار لا نو دنیا چې دا څونه دغه د دنیا باندې خو څوک نه مړېږي. هفته شپږ ورځې ته کار کوه نو کم از کم د جمعې دا ورځ چې دا خو د الله تعالی د عبادت دپاره خاص که که نه که عبادت نشي کولی کم از کم د جمعې د دې مونځ په وجه باندې خو د جمعې په ورځ باندې کار مه کوه که نه. ځکه د جمعې دا ورځ چې د نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په ما باندې د ټولو نه روحانه ورځ چې دا د جمعې ورځ ده. او جمعې دا ورځ چې دا د نورو ورځو سرداره ده. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډېر زیات وایي. عامه ورځو کې هم درود شریف ډېر زیات فضیلت راغلی خو د جمعې په ورځ باندې بیا درود شریف ډېر زیات اهتمام کول پکار دي. او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت یو ګړی یو وخت داسې دی چې په هغې کې انسانو د الله تعالی نه د څه شي سوال وکړي الله رب العزت د انسان سوال قبلوي. اوس دا وخت کم یو دی په دې کې علماو ډېر زیات وختونه ښودلي. بعض علما وایي چې سهار د اشراق ټیم دی او بعض علما وایي چې د جمعې په ورځ باندې چې امامو خطبې ته ودرېږي بیا واپس کینی یعنې د دواړو خطبو په منځ کې دا ټیم دی. بعض علما وایي چې د مازدیګر نه پس دی دا ټیم. مختلف قسمه اقوال پکې راغلي خو بهتره دا ده چې سړی ټوله ورځ په عبادت کې تېره کړي او دعاګانې وکړي نو کیدای شي هغه ساعت او هغه وخت دا وویني کوم ساعت کې چې الله رب العزت د انسان دعاګانې قبلوي نو الله رب العزت به د انسان دعاګانې قبولې کړي. او دغه شان چې دی د جمعې په ورځ باندې د سورة الکهف اهتمام کول. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې چا د جمعې په ورځ باندې سورة الکهف ولوستلو الله رب العزت به د مخکې جمعې نه واله تر د دې جمعې پورې د دې انسان ټول ګناهونه دا معاف کړي. نو په دې وجه باندې د جمعې په ورځ باندې سورة الکهف اهتمام کول پکار دی.